چې الله جل شانه څه دپاره مبعوث کولو هغه فریضه الله جل شانه اوس ورکوي او هغې دپاره شق صدر او 40 ساله زندگی انتہائی د پاکه د پاک دامنه د تقدس نبی پاک صلی الله علیه وسلم تیر او په یو روایت د بعثت نه اووه کاله وړاندې او په دویم 15 کاله وړاندې نبی پاک صلی الله علیه وسلم خوبونه ولیدل او خلوت طرف ته میلان به زیاتېدو تر دې چې غار حرا ته بتلو تشریف بیاړو او هفته دو هفتې میش نبی علیه السلام هلته عبادت به کولو او څه عبادت به کولو په دې موږ دلیل ویلو هغه حدیث هغه روایت چې زه نبی وم د هغه وخت نم چې آدم علیه السلام هغه د جسد او د روح ترمنځ زه هغه وخت نم نبی وم دغسې مفهوم دی د روایت نو نبی علیه السلام الله طرف ته میلان و او چونکه شریعت دین اسلام عین د فطرت په مطابق دی نو فطرت سلیمه خو کارونو طرف ته رغبت دی پکې او ترغیب دی پکې او د بدو نه پکې بندیز دی نو د نبی علیه السلام مزاج شریفه دغسې و چې خو کارونو طرف ته رغبت و او د بدو تینا تصور هم نو چنانچه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم عمر مبارک جن مبارک چې 40 کاله تمام شو او یو ورځ پې د پاسه شوه یعنی 40 کال د نبی علیه السلام شروع شو نو الله جل شانه ورته نبوت عطا کو 9 ربیع الاول 41 میلادی کال د نبی پاک صلی الله علیه وسلم پیدایش څنګه چې عید میلاد وایي یا میلاد النبی یعنی پیدایش نبی خو مونږ ورته عید نه وایو ګوره ځکه اسلام کې اختر 2 دی بس د هجرت په 2م کال 18 میاشتې پس د مسلمانانو اول اختر چې راغلی دی دا د وړوکي اختر د پیر په ورځ راغلی دی عید الفطر ورته وایي او دویم په 10 ذی الحج راځي هغې ته عید الاضحی وایي بس دا 2 اختر دي 3 اختر نشته دی نو 41 میلادی 9 ربیع الاول 41 میلادی په مطابق د 12 د فروری 12 فروری 610 عیسوي کال په ورځ د دوشنبې روح الامین جبرائیل امین نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته تشریف راوړی او د الله د طرف نه د نبوت حکمي صادق او نبی پاک صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې مصروف عبادت جبرائیل امین نبی علیه السلام ته وویل
چې اے محمد صلی الله علیه وسلم بشارت قبول کړي چې تاسو د الله تعالی رسول یې او زه جبرائیل امین یم علیه السلام. نبی پاک صلی الله علیه وسلم طبیعت باندې ډیر بوج او انتهایی ثقل محسوسولو، کور ته تشریف راوړو. حضرت خدیجه چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم بیبي مبارکه ده، هغې ته ماجره سونه وکړه چې داسې چې کوم خوبونه به یې لیدل هغه هم بیانول خپلې بیبي ته. نو هغه واقعه بیان کړو چې د هغې ثقل دی په ما باندې. نو حضرت خدیجه رضی الله عنها نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم ته تسلی ورکړه. بیا څو ورځې پس تقریبا 6 میاشتې پس بیا دا فرشته راله او دغسې حالت او سوره اقرا نازلی. دا اول دل چې راځي د نبی علیه السلام په طبیعت مبارک ثقل او بوج راځي. بیا حضرت خدیجه نبی علیه السلام ته تسلی ورکوي او نبی علیه السلام یو خبره کوي چې ما ته اندیشه ده د خپل ځان دومره په نبی علیه السلام باندې بوج وي. او دې کې دې طرف ته اشاره ده چې د نبوت کار ډېر مشکل دی. نو د نبوت په کار کې چې کوم مشکلات دي یعنی خو ډېر انتهایی مشکل دی، هغې طرف ته اشاره کوي. نو حضرت خدیجه رضی الله عنها ورته تسلی ورکوي چې نه نه داسې نه ده چې تاسو رشتہ داری پالئ، مهمان نوازی کوئ، رښتیا وایئ، صادق یئ، امین یئ او رنډې کونډې یتیمان بے کسه بے یار و مددگار د هغې مدد کوئ، دستګیري کوئ. نو تاسو کې د مخکې نه داسې صفات دي، تا د دې خبرې یقین دی چې الله جل شانه به ستاسو مدد کوي، یعنی تاسو مه غمګینه کیږئ. خو چونکې د نبی علیه السلام بیبي وه او د هرې بیبي خپل خاوند سره محبت وي، نو زړه کې پریشانه هم نه چې ما خپل خاوند داسې پریشانه نه دی لیدلی دونه پورې چې نبی علیه السلام آرام فرما شو او د خپلې بیبي ته حکم وکړو څادر را باندې واچوه. نو داسې ثقل کې خپل خاوند نو لیدلی، نو دا خپله هم پریشانه شوه. خو پریشاني نه ظاهروي د هغې دپاره ورقه ابن نوفل ته ځي چې هغه د دې چچازاد دی او چچازاد ورور دی. نو هغه ته بوتله او دی چونکې د یهودو نصاراو نه پاتې شوي ډېر څیزونه او بیا د هغې دین د هغې د دین معلومات او د هغې علما وو او نور هم داسې وو لکه د عبید په شانتې او همداسې د ورقه ابن نوفل په شانتې. او دی چونکې ډېر زیات ضعیف و د عمر والا و، نو د تر زیات معلومات وو او د نبی علیه السلام د راتلو نه وړاندې دی به دا خپل علم
پیشنګویه پیش کولی چې داسې به اخیری یو نبی راځي. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تره دی زید بن عمر، دام د هغې علما نه و چې چاته د دغې خبرې د هغه سابقه دینونو معرفت و، په هغې باندې و، او هغه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبعوث کېدل او دنیا ته راتلل دې دپاره سفرونه کړي دي چې هغه اخیری مسیح موعود او هغه نبی پاک صلی الله علیه وسلم به راځي، نبی موعود، چې زه د هغوی سره ملاقات وکړم. بیا مومم زید بن عمر نومېږي، د فاروق اعظم رضی الله عنه تره دی، چنانچې هغه بیا مخکې وفات شوی دی. او ورقه ابن نوفل ژوندی دی، نو حضرت خدیجه ته اطمینان نو نبی علیه السلام خپل چچیرې بای هغه ته بوتلو او هغه ته واقعه وروله چې داسې داسې خبره شوې ده. نو ورقه ابن نوفل ویلي چې دا خو هغه ناموس دی چا چې په موسی علیه السلام باندې وحي راوړله، او کاش چې زه هم ژوندی وی هغه وخت چې ستا قوم به تا وباسي. نو نبی علیه السلام وفرمایل چې ولې زما قوم به ما د خپل قوم نه بهر کوي؟ هغه ویل چې او چا هم دا بیان راوړی دی او دا کلمه حق چام بیان کړې ده، نو هغې سره خپل قوم داسې کړي دي او ډېر تکلیفات یې ورکړي دي، نو داسې تا به خپل قوم یعنی بهر کوي، په هجرت به دې مجبوروي. کاش چې زه وې هغه وخت کې، نو ما به ستا خدمت کړی وی، ستا مدد به مې کړی وی، مرسته به مې کړی وی. خو هجرت خو څه چې چند ورځو نه پس ورقه ابن نوفل وفات شو. بیا نبی علیه السلام باندې تقریبا 6 میاشتې د نبوت 46 سال چې رؤیه صالحه ته وایي، نو نبوي زندگی د نبی علیه السلام 23 سال ده، 23 سال ده، او یو کال کې 12 میاشتې وي، نو 12 ضرب 23، نو ټوټل به څونه میاشتې راشي؟ دا بیا چې په چی باندې تقسیم شي نو دی نه 46 به راشي. نو ځکه د نبوت 46واں حصہ رؤیا صالحه ته ویل شي. نو 6 میاشتې بعد بیا فرشته راغله، جبرئیل امین راغلی او نبی علیه السلام ته وایي اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا آیتونه نازل شو او اولین شی په دې کې تعلیم، چې تعلیم الله ورکوي. او نبی علیہ السلام فرمایي ما انا بقاری ما انا بقاری. نو دینا دا هم پته لګي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم امی و، ان پړ او بیا داسې کلام. په دې کې نور ډېر معجزات دي، هغه تفصیل کې نه ځو، خو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته یو عظیمه اهمه مهمه فریضه عطا کړلی شو، منځ ورته وښودلی شو. منځ هم داسې جبرئیل امین ورته وښودو چې اول یې خپل اودس وکړو، بیا نبی علیه السلام اودس وفرمایلو، بیا مخکې شو منځ یې نبی علیه السلام ته امامت وکړو او د منځ طریقه ورته وښودله.
او نبی پاک صلی الله علیه وسلم دینه پس فوراً د دین دا کار شروع کړی دی، دعوت. نو په اوله ورځ حضرت خدیجه رضی الله عنها اسلام راوړي، حضرت علی رضی الله عنه، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دوی مسلمانېږي. څو ورځې پس حضرت بلال، حضرت عمرو بن عنبسه او داسې خالد بن سعد بن عاص رضی الله عنهم دوی مسلمانېږي او ایمان راوړي، اسلام ته داخلېږي. عجیبه دا ده چې نبی علیه السلام آرام نه کوي، فوراً بس کار شروع کېږي، کار د نبوت. بیا د مسلمانانو دا حال دی چې دوی به منځونه چې دا کم مسلمان کېږي تازه نو مسلم عبادت کوي، نو غره ته خیږي، د غره غونډو ته خیږي او هلته مونځ کوي سرن. او نبی پاک صلی الله علیه وسلم محنت هم داسې دی چې وانذر عشیرتک الاقربین، اول خپل کور کې خپل خاندان کې محنت کوي او په مزه مزه باندې، په پټه پټه باندې، په چپه چپه باندې خلق کوي او د بت پرستی توڑ کوي. هر کور بت کا ده، هر کور کې بت دی. بیت الله شریف کې 360 بتان دي، د دې رد کوي او توحید ذکر کوي چې خلکو تاسو د یو الله په عبادت کې راشي او د نورو د توحید تذکره کوي او د رسالت تذکره کوي چې زه د الله تعالی رسول یم، ما نه پس بل نبی نشته، د دې خبرې ګواهي ورکړي. او الله جل شانه د عبادت لایق دی، د الله نه سوا څوک د عبادت لایق نشي. توحید او رسالت دا بیانوي. الغرض د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د نبوت 23 کاله زندگی، اوس به موږ دا بیانو. د پیدایش نواله تر بعثت پورې 40 کاله امونږ الحمدلله بیان کړه. اوس د دې تقسیم دی. د نبوت 23 کاله زندگی، د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ټوټل عمر مبارک 63 کاله دی. بیا په دې کې مکی او مدنی دور دی. 14 کاله د مکی ژوند دی او 10 کاله د مدینی ژوند دی. په دې 14 کاله مکی دور کې ابتدایي 10 کاله دا د اندرونی مکه د دعوت د محنت وخت دی او 3 کاله د بیرونی مکه محنت دی. بیا په دې اولین لسو کې تقسیم دی. دا اولینی 3 کاله سرن دعوت محنت دی او ورپسې 9 کاله دا چې دی علنن د دعوت محنت دی. او دا دواړه دوره 3 کاله سرن د دعوت محنت، 9 کاله جهرن د دعوت محنت، نو 3 اور 7 10، دا 10 واړه کا دا اندرونی مکه کې محنت شوی دی. خیال مو دی. او بیا 3 کاله بیرونی مکه، 3 کاله بیرونی مکه، نو دا ټوټل 13 سال شول. دا 13 سال نبی پاک صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې محنت کړی دی. د دې محنت بنیادی مقاصد هغه څه کتاب نه زه غړ تاسو ته وایم.
او په دې 3 کالو کې تقریبا 40 پورې صحابه صحابیات دا مسلمان شوي او د هغې بنیادی مقاصد د نبوت د نبی علیه السلام د دې محنت چې کله د اعلانیه تبلیغ حکم راځي نو مخې ته راځي چې کوم نمونه سماوا غسل حضرت خدیجه چې د نبی علیه السلام بیبي وه، حضرت علی د نبی علیه السلام نه تر زوی دی او د 8 کاله عمر کې مسلمان شوی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیه السلام دوست دی. زید بن حارث رضی الله عنه دا اول ورځ باندې مسلمان شوی دی. بیا حضرت بلال، عامر بن عنبسه، خالد بن سعد بن عاص رضی الله عنهم دوی مسلمان شو. او بیا د حضرت ابوبکر رضی الله عنه په دعوت باندې چونکی تاجر وو او تجارت به کولو په مکه کې چې کوم کاروبار او دکان وو یې ته ډېر خلک راتلل، ډېر خلکو سره میل ملاپ وو. نو حضرت عثمان غنی رضی الله عنه د دې په دعوت باندې مسلمان شوی دی. حضرت زبیر رضی الله عنه، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه، حضرت طلحه رضی الله عنه، حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دا مسلمان شوی دی. بیا دغسې حضرت ابو عبیده رضی الله عنه، حضرت عامر بن عبدالله بن الجراح رضی الله عنه چې بیا هم د دې نوم امین الامه لقب امین الامه و. داسې عبدالاسد ابن بلال، حضرت عثمان ابن مسعود او حضرت عامر ابن فهیره او حضرت ابو حذیفه، حضرت صائب او حضرت ارقم رضی الله عنهم اجمعین دا خلک مسلمان شوي دي. په ښځو کې د حضرت خدیجې نه پس د حضرت عباس رضی الله عنه ښځه یعنې سیده ام الفضل، دغسې سیده اسماء بنت عمیس، سیده اسماء بنت ابي بکر، سیده فاطمه دا خلق او اخر کې حضرت عمر رضی الله عنه تقریبا 40 نمبر باندې اسلام قبول. بیا سوره مدثر نازل شو او هغې کې الله جل شانه یا ایها المدثر قم فانذر وربك فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. دا آیتونه نازل شو د دې په رڼا کې د نبوت اهم مقاصد. اول دا چې نافرمانه خلک هغې د خپل خطرناک حالت نه آګاه کول او د انجام نه یرول، د الله د ربوبیت او د کبریای او د عظمت او د جلال دا خلکو باندې ښکاره کول. دویم مقصد دا او دریم مقصد دا د دې آیتونو په رڼا کې چې د خلکو اعتقاد او اعمال او د اخلاق دا ظاهري او باطني د غلاظتونو نه د نجاستونو نه د پاک کولو تعلیم ورکول. او 4 نمبر د پاکیزګۍ د صفایۍ او د پاک دامنۍ دې ته تعلیم ورکول او د الهي تعلیم دا مفت ورکول. لا اسألكم عليه اجرا ان اجري الا على الله. او په دې باندې احسان نه کول او نه د دین د صفایدې توقع ساتل، لله کول. او په دې کار کې چې څه مصائب او مشکلات مخې ته راځي هغه برداشت کول. نو د نبی علیہ السلام په جون مبارک باندې سړی غور وکړي نو معلومیږي چې نبی علیہ السلام څنګه په خوبۍ سره دا مقاصد پوره کړي دي. نو بیا د هغې مختلف مراتب دي چې اول عزیزان، اقربا، رشداران دا ده او خاص احباب دا الله طرف ته رابلل او دی
مشرف په اسلام باندې کول چې مشرف به اسلام شي، بیا د قوم او د ښار خلک، بیا د مکې د اطرافو د جوانبو د قبایلو خلک، او داسې د عربو د جملو حصصو د قبایلو خلک، او پنځم چې د پوره امت او پوره دنیا او د پوره دنیا اقوام او مشهور مذاهب دا څه دي، دا ټارګټ دی، هغې ته دا دین رسول. ځکه نبي پاک صلی الله علیه وسلم کافة للناس دې دپاره به محنت کول. نو په دې دا ادوار مختلف طریقې سره په دې چارټ کې دا قرآني سیرت چارټ کې اول دور د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د نبوت زمانه، یعنی د نبی علیه السلام د عمر مبارک 41 سال، 42 سال، 43 سال، او د نبوت والا یکم نبوي، 2 نبوي، 3 نبوي. خیال مو دی نقشه کې ګوري ورته دې ته اول دور وایي چې دا په 3 کالو مشتمل دی. په دې کې نبی علیه السلام انفرادي دعوت کړی دی، خلک یې الله طرف سره بللی دي انفرادن، او قریبی لوگ رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، وانذر عشیرتک الاقربین باندې عمل دی، او سرن خفیتن دا، او د عیسوي په اعتبار سره د نبوت اولنی کال 610 عیسوي دی. نو دا 3 کاله 610 عیسوي، 611 عیسوي، 612 عیسوي، دا 3 کاله شو. نو او 3 قسمه تاریخ مونږه سن وویلو، عیسوي، نبوي، او د نبی علیه السلام د عمر په اعتبار سره 41 سال، 42 سال، 43 سال. دا سرن د دعوت کار شوی دی، او په دې کې د قرآن کریم چې کوم سورتونه نازل شوي دي هغه 14 سورتونه دي، تقریبا یوه پاره جوړېږي. کم سورتونه دي هم په دې 3 کالو کې لاندې وګورئ: سورة العلق، سورة الضحى، سورة القدر، سورة المدثر، سورة ألم نشرح، سورة الزلزال، سورة المزمل، سورة التكوير، سورة العاديات، سورة الفاتحة، سورة الانفطار، سورة القارعة، سورة العصر. دا سورتونه نازل شوي دي د دې ټولو د آیتونو او د الفاظو په اعتبار سره دا تقریبا یو پارا جوړیږي، او 14 سورتونه دي. دا په دې اولني 3 کالو دور کې دا نازل شوي دي. د دې بنیادی مقاصد اول چې نبی علیه السلام باندې د نبوت سکل نو چې ماته کمبل راواچو، او بیا ورکوي نوفل ته بوځي او هغه تسلي ورکوي. او نبی علیه السلام ته دا عظیمه ډیوټي حواله کیږي، او نبی علیه السلام هغې ته ملا تړي، او په اوله ورځ باندې حضرت خدیجه، حضرت علی، او حضرت ابوبکر، او حضرت زید رضی الله عنهم اجمعین، دوی په اوله ورځ اسلام وروړي او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په غلامۍ کې داخليږي. نو گویا نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته فریضه ملاوېدو سره فوراً کار شروع شوی دی، او نبی علیه السلام آرام نه دی فرمایلی، کار شروع کړی. بیا هغه بنده شي وحي او دوباره د هغې آغاز او بیا تبلیغ، دعوت تبلیغ په سورة المدثر کې چې څنګه ذکر دی، او داسې ورسره د نبی علیه السلام ته د تهجدو حکم دی په سورة المزمل کې، او د دعوت د کار دپاره دا اکثیر دی. د ورځې محنت کول، د شپې د الله تعالی نه غوښتل، خلکو دپاره هدایت
او الله جل شانه نه توفیق او ثبات په خپل عمل باندې په خپل کار په دغه اهمه فریضه باندې دا د انبیاو کارونه دي او دغسې 2 رکعاتو لمونځ سهار ماښام او مسلمانانو به تلل همدا طریقه جبریل امین ښودلې وه خو مسلمانانو به پټ کول لمونځ به یې کولو خو پټ به یې کولو او په غار کې او په غر د پاسه په یو ګاټی په بله ګاټی پناه د خلکو نه یو طرف ته به کول بیا تقریبا تاسو ته ما عرض وکړو چې حضرت عمر رضی الله عنه پوری تقریبا 40 صحابه صحابیات دی اسلام قبول کو مسلمان شو بیا په قریشو کې دعوت او هغه اجمالي ابتداء نبی اسلام را جمع کړي قریش او دعوت یې ورکړی دی او بیا دی د نبی پاک صلی الله علیه وسلم استهزاء کړې ده ابو طالب ته یو موقع باندې نبی اسلام قریش د خپل د کور خلک را جمع کړل او بیا ویل چې د هغې اخري مفهوم داسې و چې تاسو ایمان راوړئ او زما په نبوت تصدیق وکړئ او څوک به وکړي نو حضرت علي بن ابي طالب رضی الله عنه لاس اوچت ودرېد بیا نبي علیه السلام فرمایي مفهوم داسې دی ابو طالب مخاطب کو خپل ترې و چې تاسو د ده خبره منئ نو په دې باندې چې کوم مجمع کې خلک هغې وخندل چې اوس به ابو طالب ته به د خپل زوی خبره مني تا ته محمد صلی الله علیه وسلم څه وکړي داسې نبي علیه السلام د صفا په غونډۍ باندې ختلی دی قوم یې را جمع کړی دی چې ما ځکه څه ویم ما ته دروغ ویلي دي نه ته رښتونه یې امین یې صادق یې چې داسې ده نو دا خبره ومنئ چې د الله نبي بهر کې د هغې انکار دا د اول 3 کالو خلاصه ده دې نه وروستو جهرن علنا تبلیغ شروع کېږي دا دویم دور په 2 کالو باندې مشتمل دی په دې کې رشته دارانو ته تبلیغ دی او بیا عامو خلکو ته علنا دی زه رحمان بزدله نه یم چې وډار شم اوس په جار نارې وهم چې خوله یې راکه نو او د حضرت عمر نو د اسلام نه پس هغوی توره راویستله چې زه ګورم څوک وایي چې یا بدمنې کوي او هغې بیا دا تقدم کړی دی او اذان او دغسې د مونځ اعلان یې کړی چې زه کوم څوک دې راشي دې مني څوک چې په ځان باندې خپله مور ګورول غواړي راشي او بیا د تکلیفاتو آغاز د مختلفو مشکلاتو د مصایبو آغاز کیږي دریم دور بیا هغه په 5 کاله مشتمل دی څلورم دور دا په 3 کاله مشتمل دی او دا مکی دور دلته برابریږي بیا مدني دور دی د هغې اوله مرحله په 5 کاله باندې مشتمل ده او دویمه مرحله په 2.5 کالو باندې مشتمل ده او دریمه مرحله په 2.5 کالو باندې مشتمل ده انشاءالله اوس په سنوار د نبوت اول کال دویم کال دریم کال دا دریمو وویل او اجمالا غوندې انشاءالله ورپسې به د نبوت 4م 5م کال داسې به 6م 9م کال دا به وایو تفصیل سره وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه